طور باندې پیغمبر علیه السلام چې کوم لباس او او تهبان وو یعنی سادر وو او اسرا ویلان وو او چې کوم موږ تاسو پښتانه لباس کوو دغه لباس هم چې کنه په حدیثو کې ذکر راغلی دی چې پیغمبر علیه السلام ورته هم پیسو باندې اغسته دی په بعض حدیثو کې دا ثابت دی پیغمبر علیه السلام اچولای دی او پیغمبر علیه السلام دغه لباس چې کوم نن سبا پښتانه استعمالوي پرته کو کوړتا دغه پیغمبر علیه السلام خو کړه هم چې په دې کې پرده ډیره راځي عام طور باندې لاندې سړی دومره پرده کې نه وي ځکه چې کې نه بیا ګډوډ سیستم نو پرتو کو چې کوم کوړتا دا بهترین لباس دی خو په خاطر طریقه باندې ګاندل ډېرې تنګې کپړې نه ګاندل په کار نه سړول او نه خزو زه تاسو ته داسې خبره کوم ګوره موږ سړي یو په خپله هم ښکلي لباس کوو او په زنانو باندې هم دا شی لازم کوو نن سبا موږ پښتانو باندې پته نه چې تندر راغورځېدلی دی زنانه چې کوم داسې کپړې اچولي ټول بدن یې لوی شي دومره تنګې باډي فټ کپړې اچولي هر یو ځای پته یې لګېږي چې دا دی دومره د دې معافي نو کوشش وکړو چې زنانه ته داسې غاتو اجازه ورنه کو کور کې چې تنګې کپړې اچولي ګنډلې وي بس یو خپلې طریقې ته ښایي ویلی اوس خبره دا خبره نه چې دا مې ځان نه پرون ګنډلې دا مې ځان نن یو دوه درې جوړې چې اوسې دي په خپله یې پوه شي چې تنګ ولا تو اجازه ماته نه میلاوېږي بس په خپله یې سیدې جامې ګنډي غاړې غاړې اوچت سکونه چې ځینې دې شي داسې کپړو اجازه ما ورکوو زنانه